دا د خیبر ضلع تحصیل باڑې سره تعلق لرونکي خصوصي خلک یعنی معذوران دي، کومو چې د باڑې پریس کلب مخې ته د خپلو حقونو دپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د تیرو 10 کالو راهیسې دوی له یو قسمه حق هم نه دی میلاو شوی. ما آصف نوماد او زه د بوړې د څومره سپیشل پرسن دی فی الحال دو چیرمن یم. د مونږ د سپیشل پرسن سره څه کړي وای نو اوسه پرې به مونږ یو اظهار تشکر یو غاټ پروګرام باندې وکړی وای بجای دغه چې مونږ اوس پر روډونو راوتي یو. پېښور په دغو نورو ځایونو کې وکړسې فنکار دی پوره 1-2 لکه روپۍ وي وایي مو هغه حق چې کوم مسافروت وي هغه هم د مو د نوم عبدالرحمن دو چې صوبائی حکومت په خپله د لوږې مري نو مولا به څه روکي چې څه مولا روڅي هغه دو خوري مولا څه نه روکوي والله شاین روکړي دي په 15-14 کاله مولا تنظیم جوړ کړی په دا کې مولا والله کا یو 1000 روپۍ چا روکړي دي روڅي خو دا یې خوري کني دا نه چې حکومت نه مولا نرسي حکومت نه مولا رسي خو مولا نه میلوي. مطالبه دا کوو چې موږ که 2% کوټه وه بیا عمران لون وکړو 5% شوه په دا 5% کې مولا څه میلويږي مولا خو شایم نه میلويږي. پولیس والا بیا نه پرېږدي نسیم هم وهي ونتاړي سولم نشو کولای غیرت کو پښتو دو پردولا سول نشو کولای خو موږ چې کوو موږ د خپل ځون ورته به ګوډیو لا سملو په ګوډیو به ځون وو یا به چې به سماتي مونږ کو چې لدې نه پس دوی د باڑې پریس کلب نه تر باڑه بازار خیبر چوکه پورې یو احتجاجي لاریون هم وکړلو او دا یې وویل چې که چېرې د دوی مطالبات ونه شو منل نو کیدای شي دوی پر لت هم وهي. محمداللہ افرادی سنو پختونخوا خیبر.